شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. ګرانو کتونکو پروګرام د خیبر آنلاین د پېښور سټوډیو نه لایو او زه یم عقیل یوسفزی. ګرانو کتونکو د روژې مبارکه هغه اخري عشره ده او پرون چې په مسجد نبي کې څه شوي دي په هغې باندې زما مېلمانه به خبره کوي. زه خو صرف دومره ویلی شم چې کم از کم اول موږ پاکستان بدنام کو، اول موږ د پاکستان سیاست بدنام کو، اول موږ د پاکستان چې څومره ادارې دي د عدلیې سمیت، د پارلمنټ سمیت، د پوځ سمیت هغه بدنامې کړې. خو دا یو داسې واقع وشوه چې موږ پاکستان او د پاکستان عوام او پوره مسلمانان چې دي هغه په ټوله دنیا کې بدنام کړل. پکار ده چې موږ په دغه رویو باندې او دغه ټایپ حرکتونه چې دي چې په هغې باندې صرف افسوس کیدی شي د سړي هغه الفاظ چې دي هغه خولې له نه راځي چې د هغې اظهار وکړي. پکار ده چې زموږ اعلی قیادت هغه کو په حکومت کې د حکومت نه بهر دی هغه خپل کردار ادا کړي او دغه رنګ زموږ علما، زموږ استادان، زموږ مور پلار چې دي هغه د نوي نسل په تربیت باندې خصوصي توجه ورکړي. زما خپل خیال دا دی چې د تعلیم نه زیات چې دی دې قوم ته د تربیت ضرورت دی، دغه ترتیب چې دی دا بدلول پکار دي او د سیاسیات او معاشیاتو نه زیاته دې قوم ته چې دی هغه د اخلاقیاتو ضرورت دی او دغه زموږ هغه بنیاد دی یا زموږ په انګریزي کې لفظ استعمالیږي ټریډیشنز اینډ ویلیوز چې ښکاري داسې چې هغه زمونږ د لاس نه وځي او بعضې خلک ارادتن دغه چې کوم خطرناک ترین یو رجحان دی په هغې کې نه صرف دا چې اضافه کوي بلکې د هغې حوصله افزایي هم کوي. دا به زموږ معاشرې ته هغه نقصان ورسوي چې د هغې کیدای شي چې دغه خلکو ته اندازه هم نه وي، احساس ورته هم نه وي او هغه یې تصور هم نشي کولی. درې مېلمانه راسره ناست دي، کوم ایشوز چې روان دي هغه ډېر زیات دي. په یو ټاپک باندې چې دی یو پروګرام کیدای شي، خو یو اورویو به کوو، یو نظرثاني به کوو په دې پوره دغه باندې چې روان څه دي او خاص کر په سیاست کې د تشدد او د بد اعتمادۍ او د کشیدګۍ چې کوم عنصر راغلی دی، کوم فیکټر راغلی دی، دا به زموږ نن د پروګرام چې د بنیادي دغه وي د ټاپک وي. د درې وړو تعارف کومه. کاشف الدین سید صاحب ډېر زیات خوشحاله یم چې زموږ ډېر ښه کشر دی، ډېر ښه جرنالست دی، په ټلویزیون باندې چې دی ډېر وخت راغلی دی. زه په اول ځل زما پروګرام کې او کیدای شي د خیبر نیوز په پروګرام کې په اول ځل باندې زموږ سره ناست دی. کاشف ډېر زیات خوشحاله یم، ویلکم. عارف یوسفزی چې دی هغه خو ډېر خلک زموږ نه تپوس کوي چې عارف صاحب دفتر ته راځي که نه راځي، یا خو داسې ښکاري چې د یوې ټي چینل چې دی مستقل دی هم داسې لکه دی هغه زموږ اونرشپ وملي که نه، سیکنډ هوم دی. بلکل زموږ سیکنډ هوم. ډېره مننه عارف صاحب تاسو رالی. دغه کوم معاملات چې روان دي، دا کوم کشیدګي چې روانه ده، دا کوم بد اعتمادي چې روانه ده، په دې کې د عدلیې کردار چې دی هغې باندې بحث ډېر زیات ضروري دی، ځکه چې د آئین تشریح کوله بیا د عمران خان صاحب یا د بعضې حلقو چې کوم دوه ادارې چې دي چې هغه یې بلکل ایغ په نیغه باندې هټ کړي دي یا هغه یې فوکس کړي دي د خپل کیمپین په هغې کې عدلیه سرپرسته او ډایرکټ او انډایرکټ چې دی فوج چې دی په دویم نمبر باندې دی. نن هم لاهور های کورټ یو ځل بیا په دریم ځل باندې د حمزه شهباز د تقریبي حلبردارۍ یا دغه د حل په اخیستو چې کوم ایشو ده چې تقریبا 20 ورځې وشوې پنجاب صوبه د پاکستان په تاریخ کې په اول ځل باندې د چیف ایگزیکټیو نه محرومه ده. دا اعزاز هم زمونږ حکمرانانو ته یا زمونږ متعلقه چې کوم ادارې د هغو ته حاصل شو چې د ملک ټول نه غټه صوبه چې ده انتظامي طور له د هغې کرسۍ خالي ده. نن بیا های کورټ ویلي دي چې سبا به د سپیکر چې دی د قومي اسمبلۍ هغه به د حمزه شهباز نه حل پخلي. د دې په کردار به راسره خبره کوي. تاسو ټولې پېژنئ د سپریم کورټ او د های کورټ وکیل دی او ماهر قانون دی نور عالم خان ایډوکیټ. ډېره زیاته مننه وکیل صاحب تاسو راغلئ. او نن وکیلانو په پېښور کې چې دی په مدینه شریفه کې چې کوم واقع شوې ده د هغې خلاف ډېر غټ یو پروټیسټ هم کړی دی. ستاسو سره خبره په منځ کې بیا کټ کېږي نه، خو ستاسو سره درې وړو دپاره د کتونکو دپاره دا دی چې دغه چې کوم ده د جمهوري وطن پارټي دغه د بوکي صاحب هم دا نومې دی، هغې د بلوچستان په 14 ضلعو کې چې دی دغه کړي دي. او دا ستاسو د خبرې داسې کڼ کومه چې قاسم سوري ته یې ویلي دي، سوال جواب باقاعده شوي دي چې کتب کوټې ته یا بلوچستان ته راغلی موږ سره ګورو. لکه دا خو ډېر عجیبه غونډه ده. د وکیلانو سټانس د جمهوریت لپاره زموږ فرایض ده او بیا دغه اعلامیه چې په دې به خبره راته کوئ د بریک نه بعد. اخلم ورکوټه شندمه.
یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته وایم هرکلی جی دا چې ده چې وکیل کمیونټي ده هغوی چې دی نن هم چې دی په دې مسجد نبوي چې کوم واقعه شوې ده بیا نن سبا چې ده د روژې میاشت ده بیا 27 رمضان دی چې هغه چې دی د مسلمانانو دپاره انټرنیشنل لیول باندې یو ډېر اهمیت لري ولې چې لیلة القدر د عباداتو دپاره ټول دنیا نه خلک راشي هلته کې راغونډ شي اوس دا د پاکستان ایشو هلته کې کول او خلک څه دپاره تللی دي عباداتو دپاره تللی بخشش دپاره او مافیانو دپاره تللی دي او بیا په روزه باندې چې دی حاضري لګولو دپاره تللی دي بیا په هغې کې بعد احادیث دي چې د هغې مفهوم دا دی چې څو پورې د حضور صلی الله علیه وسلم هغه تا ته د ټول مور پلار نه هم نږدې نه نو هغه وخت پورې ستا ایمان نه کمپلیټ کېږي په دې باندې چې دی هغه یو هغه ده چې هغه یو زنانه چې ده زنانه ته چا یو خط ورکړي په هغې په کمسۍ کې هغې پټ کړي نو هغه چې دی حضور صلی الله علیه وسلم هغه حضرت علی کرم الله وجهه ته وایي چې ورشه په دې قافله کې څوک روان دي هلته کې اطلاع ورکوي آی چې راونیوله نو هغې نه سر کټ نه کړو رایه ورته هغې ورته چې بلې وایي دا چې دا پلاني اصحابي چې دی وله هغې ورکړی نو هغه ورته چې زه تا سره مکې نه راغلی وم مونږ چې اوس مکې ته دوباره فتح کولو دپاره روانو نو ما خپلو مور پلار خویندو وروڼو ته ووایي چې تاسو یو طرف ته شئ نو په هغې باندې چې دی هغه یخ شوي بیا په دویم دی کې راځي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ناست دی هلته کې چا دوه کسانو لږ په اوچت اواز خبره وکړه نو هغې وایي چې تاسو د کم دی واسطه هغه ورته چې مونږ طایف وایي که تاسو د دې دی واسطه که نه وایي ما به بیا د دې تاسو نه تپوس کړی خو تاسو د بیا بل دی کې واقعه صورت حجرات کې راځي چې تاسو چې دی په خپل هغه کې چې دی داسې اوچت اواز باندې هغه مه کوئ چې حضور صلی الله علیه وسلم ناست وي نو یو ځای کې مونږ ته دا سبق میلاویږي هلته کې چې دی وایي چې تاسو چې دی په څپلو کې مه ځئ ولې چې دلته کې د هغې قدمونه کېښودلی شوي په بل ځای کې مونږ د خپل پاکستان مسلې هلته کې ویوړې هغه نور انټرنیشنل کمیونټي به څه سوچ کوي چې هلته کې موجوده ده انټرنیشنل کمیونټي سره چې دی اطلاعا لکه الجزیره پې کړی دی عارف صاحب چې خبره وکړه تاسو خبره وکړه چې د ټولو دنیا 2 اربه خلک او د هغې په 8 ژبو کې دغه ټرانسمیشن دی CNN پې کړی دی ما چې څومره کتلی BBC پې کړی دی واشنګټن پوسټ اوس د دې بنیادي وجه څه وه دا وه چې کله دا د دې نه پخوانی وزیر اعظم چې دی د خپل اقتدار نه په یو طریقه باندې اخوا کړی شو دا وزیر اعظم جوړ شو چې نن سبا چې د چا د وجې نه دا حالات جوړ شوي دي هغې وباسلو هغه چغې والې خو د پروسس د نه وتو بیا چې دی دی رالو او دی وایي چې هغه غلط دی هغه غلط او ته رالې ته د جوډیشل سیسټم ایکسپټ کې صادق و امین یې درته وویلې بیا چې دی تا ټول هر څه چې دی چې څو پورې ستا په حق کې نو تا وایې چې دا ادارې نسوي دي نن که ته د دې ادارو ته وګوره امریکې ته لاړې انټرنیشنل ایشو باندې خبره ونه کړه تا لوکل ایشو باندې خبره شروع کړې تا خپل چې دی کارکون ته چې دی وویلې چې ځان هم شرموي او خلک هم شرموي دا چې دی دې ته پالیټکس وایي دا چې دی غلطه ده دا یو سسټمیټیکلی دا نظام فیل کول غواړي چې ته کله ادارې نه منې ته کله چې دی آرمي نه منې ته کله چې دی جوډیشري نه منې د هغې الټرنیټ به تېښ کړي کېږي بنیادي شی عین دی که نه اوس وګوره ده چې دی د اپوزیشن لیډر په طور باندې یا دی یا به د شاه محمود قریشي هغه به یو اهم رول ادا کوي او تا چې دی هلته کې دا شی هغه کو چې صدر دیم چې دی جمهوری عمل او آئینی کردار نه ادا کوي هلته کې دی گورنر هم یې کوي بیا چې دی چې عدالتونو ته نه منې نو مطلب دا شي چې په دې سیستم کې اوسېدل غواړي خو دا سیستم چلول نه غواړي ته وایې چې دا دې ختم شي او په دې سیستم کې چې دی صدر دې ناست دی ګورنر دې هم کې نه ولري خیبر پښتونخوا حکومت چې دی هغه دې هم کې نه ولري هغه ها سینټ کې هم ناست دی سینټ کې هم ناست دی که نه بالکل لکه دا ډېر خطرناک شی دی خو کاشف لکه دغه باندې اوس د سیاسي دغه ته به راشو که نه د بیا یې کال ورکړی دی او زما اطلاعات دا دي عارف صاحب په دې باندې خبره وکړي چې پېښور ته چې دی راغلی و مورچه خو پېښور جوړه کړې ده که نه پروینشل ګورنمنټ هغه ارینجمنټس او هر څه
دا جدا خبره ده چې د دې ظالم د یارې نه چې دی نو هغه ټوله میډیا ته کې بند کړه د کوېسچن آنسر دپاره هغه ده چې مخکې کوم مرکز کړی و که نه هغه څو کاله مخکې خو بیا دا هم وویل لکه دوی زما په خیال د میډیا ګوري هم نو ټولو ټي ویګانو لایو چلولی و زما خیال دا دی چې د پاکستان نه ټول نه غټ ټي وي چینل چې دی نوم یې نه علم هغه د یو بل د کراچۍ بیسټ چینل چې کوم دی د هغه په کټسي باندې چلولی خو چلولی ټول ټي ویګانو دا کار کړی یو دوه ټي ویګانو چې کوم هغه فنکشن کړی ځکه نور چې دي هغه خو دا پوزیشن پکې دلته کې دغه هم یو خبره کړې ده د یو خو دا چې برسر صاحب دا خبره کړې ده نو هغه د دا په کار دا ده چې وزیر اعلی صاحب هم د دې دغه کړی دی ځکه چې چیف ایگزیکټیو هغه دی او بیا باقاعده هغه والا خبره لا پینډینګ ده چې عارف صاحب کومه خبره کوي چې به یو طرف ته څه ترجمانان دا خبره کوي هغه دي اوس هم یو لاجک باندې ارګومنټس کوي هغه کنزل منظور کوي رښتیا خبره جسټیفای کوي خو بیا دلته کې دا خبره هم کوي چې برسر صاحب دا هم ویلي چې موږ د حکومت سره چې دی په دغه باندې د فیډرل ګورنمنټ سره تګ غواړو خو که زموږ حقوق یې موږ له نه راکول د ده په دې حکومت کې موږ ته څومره حقوق میلاو شوي دي دا کله چې 4 کاله دی په فیډرل ګورنمنټ کې ناست او خیبر پښتونخوا کې د حکومت او یوه اضافه هغه دا ده چې یوه چغه چې ده که نه په مسجد نبوي کې د هغې نه بعد په دغې خبره بیا نه کوو مریم اورنګزیب ته باقاعده چې دي کنزل پکې هم شوي دي او د دې نه بدقسمتۍ خبره دا ده چې ما بېکاره چا سره خبره کوله نو د کوم ګرفتار کسان چې کوم دي یا چې څومره دي یا چا چې دي هغه ویډیو کلیپس دغه کړي دي هغه د بدقسمتۍ نه د شرم خبره دغه زیات پکې پښتانه دي پرایمشل ګورنمنټ اخیل صاحب دغه تاسو دا خبره سره زه اتفاق کوم چې په دغه نورې خبرې موږ ځکه نه کوو چې دغه زموږ د عقیدې یو بنیادي حصه ده هغې سره بیا موږ جذباتیان کیږو نو بیا خبره بل طرف ته ځي دا تاسو د حقوقو خبره وکړه زموږ د ټولو نه غټه جګړه د وفاق سره د نت هایډل پرافټ ټیک شو د اوبو د تقسیم او همیشه د پاره موږ ته مسله دا وي چې په مرکز کې د یوې پارټۍ حکومتي په صوبه کې د بلې پارټۍ حکومتي او دا جګړه رواني دا ځل موږ خوشحاله شو چې ځکه له خیره مرکز او په صوبه کې د یوې پارټۍ حکومت راغی موږ ته هغه حق میلاو شو موږ ته هغه حق میلاو نه شو بلکې زه به ووایم چې بدقسمتۍ سره زموږ وزیر اعلی صاحب په 3.5 کاله کې د وفاق سره په دغه باندې د خبرې کولو جرأت هم نه دی کولی ځکه چې خان پې خفه کېږي چې خان خفه کېږي په دې باندې عقیدت دی که نه سیاست کې چې عقیدت پرستی راشي د هغه سرکار دو عالم هغه عقیدت چې کوم دی هغه یې سوالي نشان کو خو دلته کې خو شخصیت پرستی دلته شخصیت پرستی ده دویمه خبره تاسو وکړه د جلسې او تاسو ووایي چېرې زموږ د دې ملګرو د وجې نه 13 ورځ چې خان صاحب راغلی او کم انویټیشن راغلی او په کم انداز باندې انسټرکشن لکه موږ چې د ملازمین یو کیمره دې راشي ډي اس ان جي دې راشي کیمرامین دې راشي خو رپورټر دې نه راځي ولی ځکه چې دا رپورټر باندې کینی او دی بیا سوال کوي ها یار دې نه مخکې تاسو وګورئ دا اوس خو دا حالات جوړ شو تاسو د دې نه مخکې وګورئ دا پرایم منسٹر صاحب قبایلو ته راغلی دی ځان سره بیا د اسلام آباد د مخصوص صحافیان راوستل د پیښور صحافي هغه حق پیره والا هغه حق پیره و چې دین دربار چې تاسو ډېر خپې هغه خلک بیا راوستل بیا هغې ته بیا 13 ورځې وړاندې چې په اسلام آباد کې کوم پریس کانفرنس کاو نه هلته صحافیانو ته حق ورکړه چې هغه سوال وکړي ښه جي نه د میډیا اداره په هغې اعتماد نشته په جوډیشري باندې اعتماد نشته او په آرمي باندې اعتماد نشته په پارلیمنت باندې اعتماد نشته نو دا حالات به کوم طرف ته ځي د دې نه وړاندې عقیل صاحب سخت نه سخت مخالفین یو بل سره مخامخ شول په لنډ وخت کې که موږ وګورو د جنرال پرویز مشرف یو مارشل الله اعلانیه نه وه خو و مارشل الله عملا مارشل الله وه د هغې مارشل الله نه په یو پراسس یعنې جمهوري عمل وایي دې ته چې ته به بتدریج ځان دغه حالاتو نه وباسي او ټیکولو طرف ته به ځي هم دغه سخت مخالفین د هغه جنرال پرویز مشرف نه حلف واغسته او هغه پراسس وچلېد یا باقاعده زرداري صاحب چې دی زرداري صاحب هغه په کافۍ باندې انوایټ کو جی باقاعده چې دی لکه داسې یو تلخي چې کوم د حالانکه خلکو له پیغورونه هم ورکړه جی یا د دې نه وړاندې که تاسو مونږ ګورئ د جنرال ضیاء الحق مارشل الله د ټولو نه سخته مارشل الله ګڼلی شي د ټولو نه سخته مارشل الله چې په هغې کې د سیاسي کارکن سره څه شوي دي په هغه حالاتو کې هم دې ته رویه زموږ دغه دې ته نه دي تللي زموږ طرز عمل دې حالاتو ته نه دي تللي یا د هغې نه وړاندې که مونږ ګورو د دې سره سره عقیل صاحب زه به دا هم ووایم چې د سیاسي جماعتونو ترمنځ اختلافات ډېر همیشه وي خرابې ته تللی دي خو د کارکن په لیول باندې د لیډرشپ په لیول باندې نه دي تللي چې د لیډر د طرف نه باقاعده په دې نه پوهېږم ما چې دا د کم ذهنیت خبره ده
چې عقیل صاحب زما د ټوپک په نښه باندې دی او زه به دې ګوره هغه ټوپک نښه خو ډېره اسانه وي، لاس اچول هم ډېر اسان دي. دلته کې خو د خور او د مور او د بچو کنځل خلک یو بل ته جی ذموار خلک یې کوي، داسې نه یو عام خلک نه. عقیل صاحب په دې کې موږ څومره هم خبرې کوو که نه نو هغه خپل څه ورته وایي هغه د زړه بوج به کم شي زمونږ. زما خواهش دا دی چې دا ملګري ناست دي پوهان دي او تاسو چې موږ هغه خبرې وکړو چې د دې نه به وضو څنګه د دې نه به وضو څنګه همدا خبره کوو. زما دا خیال دی چې مکالمه پکار مکالمه پکار ده. ښه خبره دا ده هم په دغه باندې چې دی عارف صاحب به بیا تفسیر وکړي. د مدثر زمونږ د اسلام آباد ډېر تکړه ملګری د هغوی رپورټ دی چې په هغې کې اکراس د بورډ د مختلفو طبقو خلکو چې دی هغې د دې واقعې مزاحمت کړی دی چې په هغې کې شاهد افریدي صاحب چې دی هغه پکې هم شامل دی. پکې راځئ چې وګورو دا رپورټ. ویلیو چې دا خلک کله سعودي عرب ته لاړ شي نو تاسو به حال وګورئ. یعنی شیخ رشید ته پته وه چې د مسجد نبوي د عزت او د حرمت تار تار کولو منصوبه جوړه شوې ده. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مکہ مدینے والے لوگ دیکھیں ان کے ساتھ کل کیا کریں گے. جی ډېر ښه رپورټ هغې جوړ کړی. دا دی څوک دی؟ دا هغه سړی نه دی. دا که ستاسو یاد شي کاشف و تاسو درې ورته به یاد دي خو کتونکو ته چې هغه کلاشنکوف په دغه کې نیوی شوی و چېرته هغه مقدمه کې او چې څو ورځې یې تېرې کړې نو بیا یې ویل چې دا کیلونه ده او دا چې دی جعلي دی او دغه کس نه دی او د ده منډیټ څه دی په پاکستان کې لکه د ده رول یا د ده ویلیو چې د هغه څه نه. عقیل صاحب یو خو خبره دا ده زه وایم چې اقتدار څومره خوږ شی دی دا تپوس څوک د عمران خان نه وکړي. دا اقتدارونه خو نورو خلکو نه هم تللي دي، د کورسونه کوز شوي دي، چوکاټونه نه تللي دي، خو دا دومره لوی بد حال دا خو موږ په دې خپل ژوند کې په دې صافتي ژوند کې دا نه وکتلی. او بل طرف ته داسې چې تاسو څنګه دا شیخ رشید طرف ته اشاره کوله داسې غونتې خلک د عمران خان سره دی او د دې نه علاوه نور ډېر عمران خان سره داسې قسمه مخلوق موجود دی چې څه عمران خان په خپله ځان له کافي دی او څه ورسره دی یو ځای شي نو د هغې نه دغه شیونه کېږي دا کم شیونه موږ ګورو. اوس خبره دا ده څنګه چې وختي کاشف وایي خبره وکړه مخکې تلو خبره پکار ده. ما خو وویل چې د زموږ د ټول ملک سیاسي قیادت له سنجیدګي خول پکار دي، زموږ ادارو له هم پکار دي چې په داسې قسمه واقعاتو ځکه دا خو یو افسوسناکه واقع وه خو کم سے کم چې ملک کم د سیاسي نظام به رواني ګوري زما دپاره وکیل صاحب دا سیاسي نظام دا جمهوروجه جمهوري نظام دا زما د طبیعت مطابق به نی زه د دې نه کادم ډېر زیات نه کادم او اکثر خلک وایي چې ته کوم نظام غواړې یا څه خبره کې خبرې خو ډېرې جمهوریت خو صرف موږ په یو پیټرن کې ګورو چې دا صوبایي اسمبلی ده دا قومي اسمبلی ده دا پکې سینټ دی او دا پکې خلک ووټه چې د جمهوریت شل شکلونه نور په ټوله دنیا کې بنیادي شی پکې رویې دي جمهوریت. نو زه وایم چې لکه دا زه د دې نظام قایل نیم خو چونکې دې نظام کې عقیل صاحب زموږ ژوند ده نو دا نظام به منو. دا خو نشي کېدی چې زه په دې نظام کې ژوند تېروم زما دې سره اختلاف دی خو زه دا منم د دې آئین منم د دې قانون منم د دې نظام چې کوم دغه دي ضرورت دي هغه ټول موږ پوره کوو. نو دا څنګه کېدی شي چې لکه یو پارټي را پاڅېدلې ده او هغوی داسې خبرې کوي او تاسو وګورئ بل ورځ ما څه ټیکرز ولا کتل نو چې د اختر مبارکي یو بل سره کوي نو په غوږ کې یو بل ته خبره کوي. عقیل صاحب دا خبره ډېره عامه هم ده خبره ډېره خطرناکې هم دي. یعنې دا څه د غوږ خبرې دي دا کم انقلاب دی دا د کم پاکستان دپاره دی کم پاکستان چې ته تر پرونه پورې وزیر اعظم وې 3.5 کاله د تېر کال د پاکستان یو فیلډ حکومت په خلکو بوج وې په ادارو باندې بوج وې کاش که تا داسې څه کړی وې کاش عمران خان چې کله په اقتدار کې نور راغلی او دومره خپلې خبرې به یې کولې چې زه به انصاف راولم او زه به رول افرا راولم او زه به او د ریاست مدینه خبره به یې کوله ریاست مدینه او ملک به شفافیت یو چې کوم سابقه کرپشن چا کړی دی ټول خلک به زه ګرفتاروم. زمون خدا توقعات چې عمران خان راشي بالکل همدغه کارونه وکړي په دې ملک کې کرپشن د مل یو بیر فیکټ ریالټي ده نو د خلکو کرپشن کړی دی او ټولو خلکو کرپشن کړی دی عقیل صاحب څومره چې د اقتدار سټیک هولډران دي ټول کړی دی. خبره یو نوم بنالی بالکل لږ به لایټ کو د فرخان ګوګي چې ده دا نوم بنالی بهرحال نو زه وایم چې کاش عمران خان دغه ایجنډا کې سب پرمختګ کړی وی موږ کتلی وی نن به موږ اطمینان اوس زموږ ملګري پی ټي آی والا موږ ته وایي چې یاره تاسو نکا دی موږ و چې نکات خو لکه تاسو مهرباني وکړئ یا د اوس هم ستلي پښتونخوا ګورنمنټ دی دا د 9 کال کې دا حکومت داخل دی 9 کاله پښتونخوا عمران خان به خلکو له تانې ورکولی چې پنجاب میں یہ 10-15 سن میں 10 سال سے حکومت کر رہے 10 کاله خو ستا هم په پښتونخوا کې برابرېږي
نو د دې حکومت په کار ده که عمران خان خلکو سره د پښتنو سره څه خیر ښېګړه کول غواړي دلته سپورټ بیس موجود دی د عمران خان پښتونخوا کې په کار دا چې د حکومت ډیلیور کړي د خپل ورکرو مطمئن کړي عوام هم څه حده پورې مطمئن کړي په دې خو نه کېږي چې ته کله نارې وهه کله وایه چې خط راغلی دی کله په حرم شریف کې داسې کارونه کو او د دې ټولو حرکتونو ذمهدار عقیل صاحب دا خو په ټویټر او په سوشل میډیا په یو ځای بل ځای واتس اپ ګروپونو کې څوک نه څوک لګیا دي زما په نظر کې د ټولو شیونو ذمهدار عمران خان دی ځکه چې هغه لیډر دی هغه په هغه باندې دا ذمهداري چې هغه د دې کریکشن وکړي عقیل صاحب زه عارف صاحب دا خبره لږ وړاندې بوزم عمران خان صاحب محترم وایي چې د ټیکټونو په تقسیم کې ما غلطي کړې ده ٹھیک شو جی کیبنٹ کې مې غلطي کړې کیبنٹ کې مې غلطي کړې کیبنٹ کې مې غلطي کړې ده جی صحیح شو زلفی بخاری صاحب نن سټیټمنټ دی چې هغه وایي چې زموږ ټیم تشکیل کې غلطي شوې ده د الیکشن کمیشن د الیکشن کمیشنر تعینات کې هغه ته دا هغه کمشنر ته وایي دا د مسلم لیگ نون کارکون دی ایجنټ دی چې دا دوره غلطۍ تا کړې دي نو بیا خو ومنه او د دې غلطو ازاله پکار ده د دې غلطو ازاله څنګه پکار ده دا ادارې بړوان دي زی ته د پروسس چې دا به منی چې کم عدم اعتماد تحریک شوی دی کامیاب شوی دی دا به منی او وړاندې بزی او ته بیا دا غلطۍ نه کې بیا به یو ځل بیا ته پاکستاني نه تا ته به مکمل ډېر وخت دی بالکل څه بغدې خبرو کې زه صرف دوه مثالونه ورکوم دا وختي کاشف هم خبره کړه تاسو هم وکړه چې یو سابقه وزیر اعظم چې هغه 3 ځله وزیر اعظم پاتې شوی دی او هغه ته په پاکستان کې د ټولو نه زیات عربي چیفس د لګولو او لرې کولو اجازه حاصل د نواز شریف صاحب په هغه خو چې دی هغه کم متعلقه خلک چې هلته کې ورغلي وو ورته پرایم منسټر هاوس ته په هغه کې د یو کس کتاب راغلی نوم یې نه لرم هغه باندې خو باقاعده چې راته ماچپ یې دغه شوی و هغه ویې وروره ویې زه پکې دا نه کوم ورته چې دستخط وکړې ریزاین ورکړه که نه بیا ټیک ټاک په دغه کې ناست وم نیازبین سړی خو په سره د مرګرو چې د ټیک شو چې بیا هغه یو انارو پکې وشوه دغه رنګ یې کو ستاسو خیالي دا تاسو وختي خبره کوله د ضیاءالحق صاحب همایون خان د مردان دی زما په خیال باندې او هغه چې کله باچا خان بیمار و په دلی کې په یو هسپتال کې و او بیا بوټن بلاک الارج تر دغه شو دلته کې هغه وفات شو 88 کې هغه په خپله باندې زما سره یو سیشن شو نو هغه ماته وی چې ضیاءالحق صاحب وی چې طریقه کار دی سفارتي طریقه دی چې سفیر ته به دغه چې دی د سیکټري خارجه هغه به د پریزیډنټ یا د پرایم منسټر دغه ورکوي ترو پراپر چینل به راځي هغه چې په هر درېیمه ورځ باندې به پریزیډنټ ضیاءالحق هغه ما سره په خپله باندې خبرې کولې چې ته به سهار ځې او د مازدیګره پورې په دغه هسپتال کې به د ولي خان دی او دې خلکو سره کښېنه ځکه چې دا د پاکستان یو ډېر غټ لیډر دی لکه زموږ خو روایت دا پاتې شوي دي که نه لکه دا خو څیزونه چې دي موږ په دې عقیل صاحب که موږ د خپل سیاسي کارکن تربیت کول غواړو د ټولو نه اول پکار دا ده چې هغه ته موږ تاریخ پړاو کو تاریخ ولا په لاس تاریخ نه څه خبرې چې دا جمهوري دا په دې ملک کې چې کم تحریکونه چلیدلي دي د امیریت خلاف د هغې تاریخ وګورئ چې هغه په کومه طریقه چلیدلي دي یا د دې وطن د ازادۍ تحریک چې چلیدلی دی نو هغه په کم انداز په کومه طریقه باندې څومره ظلمونه خلک برداشت کړي دي او قانون په لاس کې نه دی قانون په لاس کې نه لیډر یا لیډران دا ډېر په ګرانه پیدا کېږي دا د ډېر لوی څنګه چې دا کاشف به هم دغه ته اشاره کوله دا د یو لوی عمل نه وځي نو کله که قاید او لیډر بېلارې شي نو خولص برباد کړي نو په قاعده په لیډر باندې ټول عمر یو نورو خلکو نه زیاتې ذمهداري باندې تاسو خبره کوله او دې سره چې دی لکه دا نن باندې په دې باندې کرنټ افیر ته پکې راشئ لکه دا ما چې په اوپننګ کې خبره وکړه پنجاب دی وروره او پنجاب اسمبلی کې چې څه وشو زه نه یم خبره چې هغه کنفرمیشن د خبره شوی دی که نه هغه یوه دغه ایم پی ایچ و هغه په وینټیلیټر باندې و پرون داسې چلیدل وي چې هغه وفات شوی دی که نه به هر حال خبر غلطي نو زیاته به ښه وي نه ده راغلی نو لکه د عدلیه به دا زموږ د عامو خلکو کیسونه چې دي دا به دغه کوي د دوی تنخوا د زموږ ججان او زموږ عدلیه او دا سیستم چې دی له دې علي او که نه روزانه به دا ولا لانجه چې 3 ځله وایلیشن او چې 3 ځله وایلیشن شو د لاهور های کورټ نن ورته طریقه راوستله چې دغه به اخلي کنه د سپیکر دا دی چې مین شی دای چې موجوده وزیر اعظم دی که پخوانی وزیر اعظم الیکشن وشو ډیرو خلکو باغی ته ووټ نه ورکړی خو چې کله اوت واخیستلی شي دا بیا د ټول پاکستان وزیر اعظم او د هغې عزت وي بیا چې چا ولا ووټ نه دی ورکړی څوک یې نه خوښوي هغه به هم د هغې عزت کوي د دې د وجې نه چې د اوت اخیستی دی د عین مطابق یا عین به منې یا به نه منې درېیمه خبره پکې نشته اوس چې دی چې کله دی وزیر اعظم موږ ته دا هغه نشته دی موږ به دې سره اختلاف وي د میډیا د مختلفو ادارو سره خو که چېرته ده ته ووټ میلاو شو یا د په پارلیمنټ کې څه داسې طریقې کار جوړ کو
یا ادارې ورته څه داسې انکار وکړو چې دی وزیر اعظم شو مونږ منلی دی چې دی کله اخوا کو آئینی طریقې سره مونږ وایو چې اوس هغه بل وزیر اعظم شو اوس ده ته پکار دی چې دی هغه ومني او که چېرته دی دا نه مني نو دا د هغه پروسس نه دی چې دی انکار کوي. اوس په پنجاب کې یو پروسس اوچلیدو په هغه پروسس باندې صحیح دی یا غلط دی ایو جدا خبره ده. بل بعضې ملګري پکې دا خبره کوي چې په کیبینټ کې ټول هغه نیبزاده راله نو په نیب ثابت کړی دی به کنه نیب کې راوستي چاو عمدي حکومت راوستي کنه او دا حکومت خو چې دی په عدم اعتماد سره ختم شو دا هغه کیسونه جوړ کړي نو چې دا هغه کیسونه جوړ کړي په ثابت نه کړه او هغه چې دی یو شی هغه کو نو د خپل اډمیټ کو هغه چې دی عمر چاو دا هغه چې دی ما خرڅ کړی دی نو دا شی شیزونو دې سره چې دی زمونږه قوم د جوړ نکو ملک نه څه جوړ نه کا سیم د نور علم صاحب چې ما خرڅ کړی دي څه شی منل تاسو وایي چې څه شي خرڅ وایي عمران خان څه شی غړی نن ډېر خپل خبره چا کړو پکې هغه وی چې داسې نه چې عجیبه کار دا ونه شي هغه دوه خبرې چې ډېر مشهورې دي کنه او امریکایان جوړ په دې پورې تر څه پورې دغه مشاهد الله صاحب مشاهد الله صاحب الله پاک جنتونه چې هغه غړی چې کوم هغه واپس تله دا وای هغه شاباش شریف ته په لاس نه کی وای کنه دا ګوره دا خو ډېر د عزت خبرې دي کنه ګوره جی د دا لاهور های کورټ چې دی چې کوم فیصله وکړه د هغې خلاف ګوره دی هلته کې ګورنر کېنولی دی ګورنر او پریزیډنټ چې دی آئیني کردار نه ادا کوي دې سره به 1.5 لاک پیدا شي او چې 1.5 لاک پیدا جوړ دی هغې د وجې نه څه به هغه شي چې د آئین باندې عمل نه کېږي نو دا سیستم به ختمیږي او چې سیستم ختم شي نو کوم خلک چې د جمهوریت دعویداران دي هغه چې دی پریزیډنشل فارم ته لاړ شي او پریزیډنشل فارم کې به صحیح چې زمونږ د ملک آلریډي چې دی ډېر سفر کو او هغې د وجې نه پوره نیم پاکستان لاړو نو چې کله مونږ پریزیډنشل فارم ته لاړ شو نو یو سړی به حکومت کوي نور بس ټول د هغه د مردۍ هغه شي نو که چېرته په دې کې هم ناکامه شو په هغې کې هم ناکامه شو اوس به چې دی دوباره هلته کېدو نو دا زمونږ دپاره او زمونږ د دې قوم دپاره ډېر نقصان دی دې لیډرانو ته سپیشلی نور عالم صاحب یو خبره وکړه زه دا سوري جی سکند کوم یعنی یو خو د نظام بدلولو خبرې خو لکه نظام طریقه کار دی اکیل صاحب ما خو ویل کېدای شي زما د جمهوري نظام نه خوښ د دې بدلولو کېدای شي پریزیډنشل فارم کېدای شي بل فارمي خو دا خو صرف د عمران خان د خواهش مطابق دغه لپاره نشي کېدای نور علم صاحب خبره که د هلته هم ناکام شو لکه بیا به څه بیا خو به لکه بالکل طبیعي طرف ته لاړ شو لکه کاشف په دې باندې چې د اخري لمحې دي مثلا دا سوال هم اوس اوچتول پکار دي که نه چې کو مثال د ووایي چې الیکشن کوو ما خو بیګام پروګرام کې ویلي دي ما لیکلي هم دي چې وروره زما د معلوماتو مطابق په دې کال کې خو د الیکشن چې دی بالکل سمکان نشته پرون زرداري صاحب د هغې اشاره هم ورکړې ده به یې قومي حکومت جوړ دی په قومي حکومت کې تحریک انصاف هم شامل دی خیبر پښتونخوا کې حکومت دی حکومت دی بالکل همداسې ده صرف واحد جماعت اسلامي دی چې هغه په دې حکومت کې شامل نه نور ټولې پارټیانې چې دي هغه پکې شامل دي دا ډیلیګیشن نه چې دی د هغې نه پته پکې هم دی د دې خبره څه ضمانت دی دا ارګومنټ په دې خبره ولې نه ده پکاره چې مثلا یار دا ټول په دې باندې اتفاق وکړي چې زه کوې یو 3 میاشتې بعد 3-4 میاشتې بعد او هغه الیکشن وشي او هغې کې دته بیا دی خو وایي چې لکه ما دا کار زه کوم ډیلی ورنه کوم چې ما ته 1/3 میجارټي کو هغه راسي نه دی خو په هغه تمه کې ناست دی که نه او دو تهایي اکثریت د دې خبرې خو هم څه ضمانت نشته که نه نو دغه بیانیه څومره چې د اهمیت لري ځکه چې مخکې خو په ده باندې دا الزام او هغه خلکو بیا ومنودل هم چې زموږ اسټابلیشمنټ لګېدلی او دی بوسټ کړی و چې یاره یو د سټیټسکو به پولیټیکل سټیټسکو به ماته شي اوس خو هغه خلک خو هم د ده په دغه باندې دي هغه د ټوپک په نښه باندې دي که نه بالکل دا تاسو کومه خبره کوي ګوره الیکشن مطالبه یوازې د تحریک انصاف خو نه ده تاسو وکتل بلکې د کله نه چې دا پروسس روان دی د کال یو نیم نه نو د مسلم لیگ نون هم دغه مطالبه وه جی واي هم جی واي او جی واي اوس هم دا مطالبه کوي چې زموږ خواهش دی چې زر تر زره الیکشن وشي خو تاسو ته څنګه وایي چې یاره د الیکشن امکانات نشته او دا یو قومي حکومت دی او بیا ستاسو خبره چې که فرض کو داسې وشي چې که بیا دغسې یو هنګ پارلیمنټ په وجود کې راشي نو بیا به خان صاحب بني د دې خبرې څه ګارنټي شته چې بیا به زه منم ځکه چې تېر ځل لیکل ته هم وایي هغه به وایي چې ما نه په 2013 کې الیکشن وشو ټیک شو جي او تا کم سیټونه واغستل په خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړ کو په تا بیا هم وایي چې زه نه منم ښه نو چې په 2018 کې وشو نو په مرکز کې د حکومت راغی بیا وایي چې دا مې هم غلطي وه چې دا حکومت ماله نه جوړول پکار ماله په اپوزیشن کې نو ګوره غلطۍ ټولې خان صاحب پخپله کړي دي
او سزا هغه قوم ته ورکوي، سزا پارلیمنت ته عقیل صاحب ورکوي. زه دی کې زما په خیال اوس د عارف صاحب بار بار یو خبره کوي چې یاره دا جمهوري نظام Ideal نه زه دی. د دې ناقد زم ذاتي طور دا آیډیل نه دی، دا آیډیل نه دی، خو دې وخت کې په دنیا کې او بل دا چې کوم یو آئین یعنی آئین چې دا یو میثاق دی نه د قوم ترمنځ سوشل کنټریکټ دا یو سوشل کنټریکټ دی او موږ په هغې موږ یې منو. صحیح ها تاسو که په هغې کې څه بدلون څوک راوستل غواړي اصلاحات هغې راولي لپاره که نه؟ اصلاحات اصلاحات ترا اصلاحات خو پکارو چې عمران هم خان دا خبره چې دی لکه پکې زه اضافه کوم چې کاشف خبره وکړه د تاسو وکتل افیشلی د بلاول هاوس نه سټیټمنټ جاری شوی دی چې باید د ایم ان ایز او د ایم پی ایز کینډیډیټ چې کوم خواهشمند دي هغې د خپل دغه وکړي درخواستونه راټیټ پارټۍ خو باقاعده پروسس شروع زه کړی عقیل صاحب یو خو دا خبره ده چې لکه عمران خان الیکشن دی وایي چې وشي. ګوره عمران خان خو په دې نه دی چې سبا به د الیکشن رزلټ څه راځي که خلاف بیا هم دا خبرې وي. خو د اقتدار نه کوشش شوی ده. ما خو تاسو وویل چې اقتدار هغه ته دومره خوږ دی چې هغه اوس وایي چې بای هوک اینډ بای کروک دا الیکشن وشي. حالانکه که د شعور خبرې یا د دې ملک موږ ټول دلته ناست یو، نور عالم به ناست یا دا ټول عام ولس هم په دې پوهېږي، آیا د دې ملک خپل پولیټیکل ډاینامیکس باندې عمران خان نه پوهېږي؟ تاسو دا رول آؤټ کولی شئ چې ان اني کیس سین چې دی نو دا به د پیپلز پارټۍ نه څوک بل څوک وړي، لکه دا تاسو رول آؤټ کولی شئ. پنجاب تاسو رول آؤټ کولی شئ چې دا به نون لیگ از ا پرومیننٹ پارټي به وي په وفاق کې او سویپ کوي به په پنجاب کې. تاسو بلوچستان کې مکس راځي، زموږ په پښتونخوا کې د عمران خان یو سپورټ بیس دی، ایم پی ایز وغیرہ به وي، خو دلته جمعیت دی، دلته نون لیگ دی، دلته پیپلز پارټي، لیکن دلته هم ایم پی او ټول مختلف پارټیانې دي. دا د دې ملک زمینی هغه چې حقایق ورته وایي هغه دا دي. تاسو ما ته په دې کې د عمران خان هغه پاکټ وښیي چې د کوم ځای نه به هغه راځي او په پاکستان فتح کوي، حکومت به جوړوي. واحد خبره پښتونخوا ده چې دا ټول ایم ان ایس چې الریډي ونو په هغې باندې خو حکومت نه جوړېږي، ځکه چې پنجاب اصل شی د پنجاب په اور باندې جوړېږي که نه. زما دا خیال دی زه وایم چې عمران لګیا دی، ګیر مومنټ روان دی، عمران خان څه نور کال ورکولو والا دی. کم پارلیمان او کم ځای کې چې هغه گزار خوړلی دی په دې هغه رسېدلی دی چې دلته کې د الو چولې نه خرڅېږي، نه د پاکستان کې انقلاب راوستی شي. زما دا خیال دی چې د دې نظام نه هټ کې څه بل طرف ته د څه ارادې مرادې دي هغه دې ووایي بیا ټیم بالکل ختم خو پکار چې اظهار وکړي. اظهار وکړي جی اخري دا دی خبره چې الیکشن چې دی دا د عوامو په پیسو باندې کیږي او هغې باندې چې دی تا خرچه وکړه د 5 کالو لپاره دی په هغه باندې الیکشن وکړو، ته څنګه په قوم باندې بار بار چې دی د هغې خرچه به کې او ته 5 سال لپاره د هغې کړې خو چې تا کوزوي نو دوباره به الیکشن کوو. 77 ارب چې دي نو وایي هغې بیا دغه کړی دی یو اسټیمیټ چې دی پروپوزل را روان دی 77 ارب که نه. ډېره زیاته مننه جي، ډېره زیاته مننه، ډېره مننه. کو ټیم وي د ملک اسماعیل هغه راپورټ باندې پروګرام ختم کوي. زمونږ د ټولو هم دغه اتفاق دی، تاسو به سره متفق هم یئ چې یو ځل بیا امتحان دی د پاکستان د مستقبل په حواله باندې زمونږ د سیاسي قیادت، زمونږ د مذهبي رهنماګانو، زمونږ د علماو او زمونږ د مور پلار پکار دا چې مونږ که په پاکستان باندې رحم کوو که نه کوو، خو دا کم ناراض نسل دا کم مزاحمتي نسل چې مونږ پیدا کړی دی د دې سیاسي شعور باندې مونږ کار وکړو او دیو لږ د تربیت چې کوم ضرورت دی د هغې نه مو روشناس کو خبرې کوو. ما ته راکړه اجازه د الله په امان. په مسجد نبوي کې د سیاسي ناربازۍ معامله اخر دغه خبره د علاقې جماعتونو ته را رسېدلې که یو خوا په میډیا سوشل میډیا یعنې د سماجي رابطو چې سامره هم لارې دي په هغې د دې واقعې رد یا ځینې ځایونو کې ملګرتیا شوې، نو بل خوا د پېښور حیات آباد پی 6 په یو مقامي جومات کې په دې معامله د پی ټي آی کارکنانو د یو مسجد ترمنځه تاو تریخوالی هم راغلی او د پی ټي آی کارکنانو د امام مسجد په خبره سخت رد عمل ښودلی. د عیني شاهدینو وینا ده چې دا واقعه د حیات آباد په یو جومات کې هغه مهال مخې ته راغله څه وخت چې امام مسجد په مسجد نبوي کې شوې د واقعې غندنه کوله چې یو جوشیلې پخان مین او په اصل مانو کې یې و تیخې د امام مسجد خبره ودروله او امام صاحب ته ویلي دي چې هر سوایا خو پی ټي آی پسې یوه خبره هم نه منم که مونځ مې پرې ختمیږي نو ختم دي شي. امام صاحب ویلي چې سیاسي باس نه زه خبره د مسجد نبوي د تقدس کوم، خو چې تاسو خفه کیږئ نو نه به کوم. خو ولې د پی ټي آی کارکنانو د امام مسجد ګیراو کړی دی کم چې د علاقې مشرانو او د پولیس په مرسته ختم کړی شوی. بلخوا ذرایع وایي چې د پی ټي آی هغه مشتعل کارکنانو
په دې خبره راضي شوي دي چې د جماعت امام دې لرې کړي شي. ګینې د دوی د جماعت نه بایکاټ څرګند دي وي چې په مسجد نبوي کې شوې د سیاسي ناربازو په معامله مذهبي جماعتونو سره سیاسي سماجي خلکو هم په سختو ټکو کې دغه واقعه غندلې ده، تر دې چې د پاکستان تحریک انصاف سره کلک ملګری یادیدونکي مولانا طارق جمیل صاحب هم د دې واقعې خلاف ټویټ کړي. کتل به اوس دا شي چې آیا سابقه حکومت یعنې په عدم اعتماد د اقتدار نه ختم کړی شوی حکومت خپل سیاسي کارکنانو ته د سیاست سره د اخلاقو تربیت هم ورکوي یا که غواړي چې په دې ملک کې خانه جنګي جوړ شي. ملک اسماعیل، خیبر نیوز، پېښور.